امام ابو یوسف رحمه الله زمونږ د مذهب لوی امام دی. د پلار وفات شوی د یتیم و د پلار هغه سید سر نه لري شوی د مور د دوبي سره داخل کو هغه دوبي بور دیو دینار ورکو راوړو به بل ورځ بچی راغی دینار را نه وړو ځان سر مور ته پوس کې بچو ولی ورته دغه چې بلاره کې درس کېدو هغه کې کنه د امام ونیفه حلقه کې ناس رحم الله بل ورځ مور به سره ووتل د امام ونیفه رحم الله د درس حلقې ته ورسېدل نه پوهه سره نه و امام ونیفه رحم الله ته بدر دی ویلا ول ته خو تاسو خو وزګاران یې زمون بچي خو وزګار نه دی زمون خو کور چوله بلې یو دینار کده را نه وړي درهم کده را نه وړي اگر تا زمون بچي دلته مصرف کړي زمون د کور چوله دی بند کړي. امام صاحب رحم الله امام ابو یوسف بیا وروختلو امام صاحب دا وخت مخکې ما تاسو ته ویلو څو کاله مخکې حالات مې بیان کړو. امام صاحب بر غریبو طلبو خرچې برداشت کولې د علماو خرچې د ټول ضرورت به امام ونیفه رحم الله پوره کړ. دنه ته پوسو کوي الله تعالی څومره پیسې درکې ول دومره دا به بیا ورکولې ول دا کور ته وړل یو دینار مورې چونکې یو دینار خو ملاوي دوه خو بیا هم بزله کې یو لالچ وو چیرې د زما بچي کچرته د دوبي سره ناشته چې کار یې زده کړی وي د پیسې به زیاتې شوی یو نیم درهم دینار به جوړ شوی دی اوس دلته خو یو دینار دی او باقي قصه روانه ده. بل ورځ راغی څو میاشتې شوي دي امام ونیفه رحم الله ته درس په حلقه کې ورته دا ستا خبره سبق به کله پوره کېږي زما بچی د کار نه ویستی دی. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله خو ډېر لوی سینې والا انسان و جواب یې ورته ورکړ ورته لا بھائی زه ستا بچي ته د زیتونو په تیلو کې د پالودې خوړلو چل ورخوي د بادشاهانو خوراک بس هم بس مسکی شو چې دا څه وایي زه واپس شو غځېدم. کله چې امام ابو یوسف رحم الله د هارون رشید قاضي القضات شو ډېر عهدې دوه درې عهدې علماو ذکر کړي دا ورسره وي. یو ځل هارون رشید خپل کور ته راووښتو دی ویل چې سره میټینګ دپاره مې غواړي خپله معلم و هارون رشید هغه بادشاهانو کمی کوتاهي پکې وي لیکن خیر ور باندې غالب د علم احترام ور سره د علماو احترام ور سره. امام ابو یوسف رحم الله کور تر سره پر خپل کور کې ورته روټۍ کړې په خلاف د وسنی چې بدیو شر غالب دی خیر نه دی غالب. یو عالم هم که وګړي یو معمولی غونته کې افسر به یو عالم ته چې به کم مرد مړه دغه ورته شی هم نه ښکارېږي یو عالم مخې ته ورشي د هغوی سره خیرخواهي ده چې د یوسف مجلسونو ته ورشي. برحال هارون رشید بادشاه ورته یو فالوده راوړه فالوده چې کېښود امام ابو یوسف ته وایي تا ته پته شته دی در سره هغه ورته وایي مونږ غریبۍ غربت کې ژوند تېر کړی مونږ یې څه پېژنو ورته وایي دا د زیتونو په تیلو کې دا فالوده تیارېږي او دا زمونږ په کور کې کله کله پخېږي همیشه نه دي. امام ابو یوسف رحم الله وژړل هارون رشید ورنه تپوس وکړو ورته وایي د ژړا وجه دې څه ده دی ورته خپله واقعه بیان کړه زما مور راغلې وه زما هغه استاذ په خپل فراست سره ورته ویلي وو ستا دې بچي ته زه هغه علم ورښیم چې سبا ته به په دغې باندې ته دغسې پالودې به خوري ویل کاشکه زما مور ژوندۍ وه نن زما د استاذ دغه پیشنګویي کتلې وې. علم او ادب او احترام انسان ته دومره څه ورکوي کله چې دا